بسم الله الرحمن الرحيم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. د دې آیات عنوان دی قبولیت د دعا قبلول. تیر شوی شرایط سره کوم چې مخکینی آیاتونو کې تیر شول، پنځه دعاګانې وکړي مؤمنانو. اولنۍ دعا د الله د صفاتو د وسیلې سره د دوزخ د اور نه د عذاب. دویمه دعا د شرک نه د نجات وا چې د شرک نه مونږ بچ کی. دریمه دعا د جنت او د رحمت د حصول د پاره په وسیلې د ایمان وا. څلورمه دعا د خپل تیر شو د راتلونکو ګناه د بخښنې وا. او پنځمه دعا د الله تعالی نه په دنیا کې د نصرت او په آخرت کې د رحمت او د شفاعت او د جنت د غوښتلو او د هغې د مستحق کېدلو دعا وه. پنځه دعاګانې وشوې. الله تعالی په دې پنځو دعاګانو باندې قبولیت مهر لګوي فاستجاب ټکي سره. پرونی درس کې موږ عرض کړي وو امام بیهقی د حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړي. هغه فرمایي چې کوم سړی په خپل دعا کې پنځه ځله ربنا ربنا وایي، دا دعا به خامخا الله قبلوي. ولې پنځه ځله دعا په ربنا سره وشوه نو الله به مهر د فاستجاب د قبولیت لګي. نو دې آیت نه معلومیږي چې کوم دعا کې ربنا سره کوا په طریقه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نو الله به دعا قبلای. نو الله تعالی فرمایي فاستجاب. د دې ټکی معنی راځي چې دعا قبول کړي دا ماضی صيغه ده، لیکن دا ماضی تیر شوی زمانه یقیني ده، راتلونکي زمانه په شک کې ده. لکه زمونږ چې دا کوم ورځ تیر شو دا یقین دی چې تیر شو موږ ولیدا. راتلونکي ورځ یقیني نه ده، موږ بینو او کا نه. نو ماضی یقیني ده، نو صيغه د ماضی د تيقن د پاره ده چې د دې دعا قبلېدل یقیني دي. دعا به الله قبلې، لیکن دا قبلول دي شو لکه چې قبول ده. صيغه د ماضی سره الله ذکر کړي چې قبلېدل یقیني دي. نو فاستجابا پس قبول کړه د دعا د دوی، لهم د پاره د دوی ربهم رب د دوی. دعا قبلون کې څوک ته تاسو وایي الله، نو دعا کې आवाज هم یو الله تکوا. غیر الله ته आवाज کول بغیر د ما فوق الاسباب. لکه اوس یو سړی ته موجود دی دوه فلان کې او براکا، دا شرک نه دی ځکه چې دا ما تحت الاسباب. لیکن اوس دې په کور کې دی ازو د دې جناواز کوم چې فلان کې مال او براکا فلان کې مال او براکا، نو دا شرک دی. لکه دیناوري او دې ما فوق الاسباب د په اختیار کې اوسم دانه دي چې دی واوري او مال او براکا، نو دا شرک دی او دا ګناه ده. ما فوق الاسباب سوال خالص دی او الله نه پکار دی. او دا څه شی چې د انسان په طاقت کې مخامخ ته سړی غوښتلی شي وبراوړه دا کار وکړه. بعضې خلک وایي تاسو د غیر الله نه سوال نه کوئ چې دی مال اوبه راکړه. بای دا خو ما تحت الاسباب دی، د هغه په اختیار کې. خو چې دی غایب دی، لرې دی او اورې نه، او یو کار یې په اختیار کې نه دی، لکه اولاد ورکول، باران ورول، هواګانې راوستل، خوشحالي او غم، صحت او مرض، مالداري او غریبي، دا د انسان په اختیار کې نه دي. نو دا د بل چا نه سوال حرام. د دې سوال به د الله نه. نو دعا قبلونکی څوک دی؟ الله. د دعا قبولیت مختلفې طریقې دي. زمونږ په ذهن کې خدا ته چې کومه دعا دی وغوښته نو فورا هغه قبول شي. کله ناکله داسې وشي چې انسان دعا وکړي فورا دعا قبول شي. دویم الله تعالی د خپل حکمت سره دعا قبلوي، تاخیر سره وخت پکې اړوي. لکه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دعا کړې وه، اے الله د دوی د مالونه خاړه کړي، ربنا اطمس علی اموالهم، مالونه یې خاړه کړي، زړونه یې سخت کړي، داسې یې کړي. الله تعالی دغه دعا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام قبول کړه. وقد اجيبت دعوتكما، تاسو دعا قبول ده.
لیکن کله قبول شو سلويخ کاله بعد نوح علیہ السلام دا غنه مخ کی سوال کړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے زما الله په مقدس مکه د کافرانو یو کور پرې نه دی پیغمبر دعا قبول ده الله دعا قبول کړه لیکن آثار د قبولیت کار شو سلويخ کاله بعد قوم عذاب نو کله الله تاخير کوي حکمت سره دیم کله نا کله انسان یو شی وغواړي الله تعالی د در لپاره بل ورکی چې غوړې د لپاره د انسان لپاره چې کوم شی اصلح دی هغه په الله واجب نه دی چې انسان لوري لیکن الله د خپل تفضل او د احسان په تور انسان لبل شی ورکی چې کوم دل غوړي سلورم الله تعالی د دعا قبول کی دنیا کې یو مصیبت بدر اتون کې د دعا په وجه ته مصیبت واړي پنځم الله دا دعا د لپاره ذخیره کی او آخرت کې ولا اجر او ثواب په ټولو کې خوش نصیب هغه سره دی چې قیامت کې براشي اعمال به کمی دغه په ډیر زیات ثوابونو ډیرې ولاړ دی وو یا الله ما خود پر عمل نه دی کړی چې دا دومره ثوابونه ده سدي دغه وویلې شي تا دعاګانې دنیا کې غوښتلې وي هغه قبول شي نه وي دا د غي بدله ده په آخرت دی وو ارمان دی چې سما یو دعا دنیا کې قبول شي نه وي دلته ټول بدله ماته ملاوي شي دا خوش نصیب سره یو باندې سي راشي چې داغه باندې کوي ډېر زیاتی کړي د احد د غرنه به غټه غټه ډېر کوي داغه د نیکو ولاړ لیکن نبی علیہ السلام وی هغه په ټولو کې زیات غریب او مفلس ویلي هغه به یو د کنزل کلی بل ته به بدرد ویلي بل به بوتان لګولې بل به وعلي بل به ټکولې چا به څه نقصان کړي نو قیامت کې به ډېر ثوابونه راولي خو چې څنګه عدالت انصاف ولګي یو براشي الله مالي تکلیف راکړي سچلبو کې د نیکای نه وراوالي طلبو بل براشي ماته کنزل کړ بل براشي به ما بوختان لګول بل براشي دې اسی والے ومه دې تنکړه ومه ډېر خلکو په حقوق خلک براشي د نیکای بوله ورکولې کیږي داغه د احد د غر مقدار ډیره کې به ختم شي یا به نور خلک لا باندې سو کوی چې الله مالک دا تکلیف را کړ دې دغه خو نیکای ختم شي داغه ګناه بر واچولې شي په دغه واچولې یا د بل ګناه مخکې د ثوابونو غټې ډېرې ولاړې وي اوس د ګناهونو غټې ډېرې دا په ټول کې مفلس او دا کوم سره چې ډېر زیات د ډېرې د نیکو ویني او خوشاله شي ما خدا عمل نو کړی ویلې شي چې دا ستاسو دعاګانې نه قبول شي دنیا کې دا غي بدله ده ډېر خوشاله شي او خلاصه د دې پنځو خبرو دا شو چې دعا خامخا قبلي دعا رد کیږي نن سبا چې په انسانانو کې د کم شي کمې راغلې دعا ده د دعا ډیر زیات کمواله راغله نه څوک دعا وغواړي نه څوک چرته دا په جمعات کې په پوخا خلک لیدل کېدل کوټ کې نه سه لاسونه کوړه کړل جاړي الله ته سوال نن سبا غنا پیچو دي چې خلک نشته چې ته ویني چې دعا کوي هغه د دعا چې کوم روح حقیقت ته د خلکو نه وتل او اصل دعا الله تعالی ته د فریاد او په تنهایی کې د جړا سره د الله نه غوښتل او د دې شپې پاسېدل او الله تعالی سونه پورته کول هغه ټیم دعا کې چې کوم مزه د ببل ټیم ځکه هغه د ریاکارۍ نه پاکي پټه دعا ولې غوړه ده پټه دعای خفي په دې غوړه ده چې هغه به ریاکاري نه راځي د زړه معاملې د الله سره زړه بادشاہ دی الله بادشاہ دی د بادشاہ سره کنټیکټ او معاملات دي دغه دعا الله تعالی ډېر رضا زکریا علیہ السلام دعا کوي نداء خفیه پټ आवाज الله ته کوي الله وی قبول ده زوی بدل درکم نو به یحیی چې دې نو ما مخ کی چالت دی الله ول زوی ورکو پټه دعا ډېر قبول او د دعا اثر دا چې خامخا قبلي فاستجاب لهم پس قبول کړي دعاګانې لهم د دوی د بارا ربهم رب د دوی ان تعلیل ده ولی قبول کړي زکه چیز لا اضيع الله فرمایي زکه چیز نه بربادو عمل عامل منکم ثواب د یو عمل کوونکی تاسو نه اوس دا عمل نه دی دلته د عمل نه مراد منظم کې دي شو دعا ده موږ اوس ماسودن موضوع کو دا موږ فنا شو موږ دعا وکړو دا دعا فنا شي لیکن کم شي نه فنا کیږي ثواب نه ختميږي هغه تعالی سي عمل کو چې ګناه چې ثواب دلار بیا خو ختم شي لیکن کدا نه گئی دی وساتل نو ثواب شي نو عمل کو بالفعل دا خو عارض لا ختميږي لیکن ثواب باقي الله وإذا نزايكم نبربادهم عمل عامل منكم ثواب د عمل دی او عمل کوونکی تاسو نه من ذکر او انثى کناری نوی او کزنا نوی
نارینه کا عمل کې او زنانا الله وې د دوانو عمل قبول نه د دوانو دعا قبول ده دا سینه د چې نارینه دعا الله قبول او د زنانا نه قبول نه زنانه دعا الله قبول ولی بعضکم سین استاسونا من بعد د جست د زینون دي تاسو دواړه کنارینه او زنانه تاسو د یو مور او پلار اولاد یې د یو جنس نه یو شان دي انسانانی روایت راځي جامع البیان کې ابن جرير طبری نقل کوي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها زمون د ټول مؤمنانو مور هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا الله نبی دا هجرت خوشیب نارینه نه دی کړي په قران کې د نارینه د هجرت تذکرہ راځي چې هجرت او هجرت او د زنانه نه راځي چې وجه صدا الله دا آیات وی راوړي چې کنارینه او زنانه دا وی ثواب دا الله سره باقی ثواب به ختميږي نه اوس پنځه صفات دا خلکو ذکر کوي د کوم خلکو چې الله دعا قبلې پنځه مخکې ذکر کړو پنځه وس ا پنځه کم دي فالذین هاجروا پساغه کسان چې هجرت کړي دي هجرت دی ته وای یو هجرت ګناونه پرې خودل دا غوړه هجرت یو هجرت خپل ملک پرې خودل او د ملک نتل دام هجرت دی د خپل ایمان د بقا لپاره سفر بلس قسم دی بیا په بل موقع بیان کو سفر بلس قسم دی یو سفر دی د پاره د ایمان د بچ کول واغې ته هجرت وای یو سفر دی د پاره د حج یو سفر دی د پاره د زیارت د مقدس مقاماتو یو سفر دی د پاره د تحصیل د علم یو سفر دی د پاره د جهاد دا ټول سفرونه یو سفر دی په تور د عبرت نو سفرونه ډیر دي خدلته هجرت مراد ده ترک الوطن بل وطن پر خودل د ایمان د بقا د پاره پس هغه کسان چې هغه هجرت وکړو او خرجو او هغه وستل شول دیم صفت بن دیاریم د کورونو دا وینا درې وبوزو او هغه ته تکلیف ورکړې شو په سبیل زما بلار کې وکړولې شول وزبولې شول د الله بلار کې ورټلې شول څلورم وقاتلوا او جهاد وکړو خلکو د بوختانونو پروايي ونه ساتله او جهاد لاله جهاد وکړو او چې جهاد وکړو نو وقتلوا شهیدان کړي شول پنځه صفات الله اذا پنځه چې بچا کی لو کفرن عنهم خامغاز بلریکم دا وینا سیئاتهم بدیدا وی بدین تکالیف مراد دي او ګناونه مراد دي الله اذا ټول بدلر کړ ولمدخلنهم جنات او خامغاز باوی دننکم داسې باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې بهږي ما داغې د محلات دلاندې سلو قسم ولي یا داغې د ونو دلاندې سلو قسم ولي سو ولي دي سلور د سسا د وو وای د پيو د شرابو او د غبین د پيو ولا د شرابو او د غبین انسان تمام زين بیکار نه کې چې دا وسنګي کو ایمان دې چشته الله دې ټول مسلمانانو ته نصیب نو دا نهرونه وای الله تعالی وای ثوابا من عند الله دا بدل دا د طرف د الله نه دا د الله د طرف نه بدل دا ولوزونه د چا سره وشو دا د هغه مؤمن سره وشو چې هغه کې دا پنځه صفات هجرت کی بیا هغه د کور نه وستلې شوی هغه وسغمي لار د الله کې ته تکلیف ورکړې شوی جهاد او شهیدان کړي شو نو بدی کې هغه مؤمن شامل لږ دا صفات پکې لیکن اولنی تور باندې په طریق اولویت بدی کې هغه صحابه شامل دي کوم چې د نبی علی السلام په زمانه کې او دغه صحابه کرامو سره دوه وعده الله وکړي یو د بخنه لو کفرنا دویم د جنت ته داخلي دلو نو زمنګ ایمان دی چې صحابه کرام ټول مغفور دي الله بخلي دي او صحابه کرام ټول جنتیان او دا رد په هغه بدبخت باندې چې هغه وي د نبی علی صلوات و سلام د وفات نه وروسته صرف شپږ تنه مسلمانان پاتې شوي دي او تر ټول نعوذ بالله کافر شوي دي مرتد شوي دي نه دا دروغ وي ځکه دا قران ابدي دی تر قیامت پورې دی اوس هم دا وایي سره د مغفرت او د جنت د دخول وعده او والله عنده حسن الثواب او الله چې دا غسرہ بهترین بدله ده ترجمه ته الله فرمایي فاستجابا پس قبول کړي لهم د دوی د پاره ربهم رب د دوی دعاګانې انی سکه زلا وضعون بربادو عمل ثواب دی او عمل عامل دی او کون کې من مستاسنا من ذکرین کناری نبی او انثى کزنا نبی بعضکم جنستاسو من بعض د جنس د جنون دي فالذین هاجروا فساغ کسان چې هغه هجرت کړي دي او اخرجوا او هغه وستل شوی دي من دیارهم دا غوي د کورونو وقوذو او هغه ته تکلیف ورکړی شوی او په سبیل زما بلاره کې
وقاتلوا او جهاد کړو او قتلوا شهیدان کړي شویو لأكفرن خامخالری بکم زو عنهم داوینا سیئاتهم بدی داوی ولأدخلنهم او خامخازبتنن كما غيلرا جنات تاسي باغونو تا چې بيږي با من تحتها داغید محلا کو دلاندې الانهار سلو قسم ولين ثوابا من عند الله دا بدل دا طرف دا الله نا والله عنده او الله چې دا غسرا حسن الثواب بهترین بدل دا الله فرمایي فاستجابا پس قبول کړي دا وی دعاګانې دا وی لپاره دا وی رب څنګه چې ځان بربادوم ثواب دی او عمل کوم کی تاسو نه کناري نه یو کزنا نه وی بعض تاسو نه د جنس تبازونه دي پس هغه کسان چې وی هجرت کړي نه او هغه وستل شوی دي دا وی د کورونو نه او هغه کړول شوی دي بلار زما کې او هغه جهاد کړي دي او شهیدان کړي شوی دي لو کفرن عنهم خامخالری وکم دا وی نه سیئاتهم بدای دا وی ولأدخلنهم او خامخاتن بکم زاویلرا جنات تجري تاسي باغونو تا چې بهيږي با من تحتها الانهار داغه دونو دلان دي سلور قسم ولي ثوابا من عند الله دا بدل دا طرف دا الله نا والله عنده حسن الثواب او الله چې د خاص دا غسرا بهترین بدل دا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد کریم حاجی سے والد سے دعا ہوئی اللہ دے داغ مغفرت عطا نصیب کی اللہ دے داغ قبر منور کی اللہ دے داغ قبر تے جنت دے باغ چون باغ چی اللہ دے ورته بڑا ډډ راحتونه خوشالیاں دی نصیب کی اللہ دے دراتون کو سخت منزلون ټول داغ حفاظت نصیب کی کوم مسلمانان چې دنیا نه تللی دی الله دې قران کریم دې درس په برکت دی الله دا زموږ قبول کړي او دې ثواب دا ټول مؤمنانو په حق قبول امين اے الله کوم مسلمانان چې بیماران دي الله دا ټول مسلمانانو بیماری د شفا په نعمت سره بدل کی اے الله نن په بټګرام تحصیل علای کله پاستو کې لفت چې کوم دی هغه بره پساو شو دی کې مسلمانان دی الله وا تکسان په کې پساو دی الله نور انسانانو کوشش وکړي دي شي راوستي الله دې د غیب د خزانو نه راکوس ته حفاظت نصیب کړي الله ته صحیح سالم خپل کورونو ته واپس راولي اے الله کما هغه ورسای چې دې پریشان دي الله دا هغه غمجن شنو د خپل رحمت په پټي باندې ټکور کړي او ته دا خوشاله دي انسانانو د ژوند په صورت کې نصیب کړي الله د دنیا په کم کوټ کې چې کم مسلمانان دي الله هغه ټول مسلمانان د تکالیفونو بچ کړي امين امين صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته